یا دغه په اخبار په شکل کې د دیم شکریا ادا کوم چې زمونږ دا خبره جایز خبره دا دی پړوان دي کې ملګرو چې کومې خبرې وکړي زما څومره ملګري دي حقیقت خبره ده چې دا زمونږ زاړه ملګري دي او دا د قربانو ملګري دي هغه چې څومره خبرې وکړي بالکل حقیقت وکړي لکه زما پکې اړو څه پاتې نه دي زم که څه خبرې کومه نو مکه دا یا خبرې به کومه انصاف خدا دی ډېر سړی خفه شي والله چې تاسو ته سړی وګوري زه به هم دغه شی یم چې څه تاسو وی سپین ږیری شوی ما خو رب وایي ګوره الکاسب وبیب الله رب دا محنت کش دی دا د الله پاک دا د الله دوست دی نو چې سړی بیا داسې وګوري چې ای رب العالمینه ته په خپله د سپین ږیرو د سپین ډکي خاطر کې لکه یو جایز خبره ده لکه زما ملګرو چې څومره خبرې وکړي ټول یې جایز وکړي دی ویان شو په سپریم کورټ کې کیس روان دی د سپریم کورټ ججانو ورته وویل چې څنګه وویل په زور یې وویستی ستاسو حقوق اوس هم دلته پاتې دي بقایجات اوس هم پاتې دي های کورټ ټول نن سبا پکې کوي تاسو ته تر اوسه نه میلاویږي دې خبرو ته چې سړی داسې سوچ کړي چې یاره موږ به نور ځان له زیاتي مطالبه خو موږ څخه نه لګوو خو بای موږ څنګه ملګرو خپله ووي چې بای زه به روزګار ورکوم روزګار خو دا دی چې دا بندې کارخانې ټولې وچلوه د بندو په کارخانو په ځمکه ته نوې کارخانې ولګوه دا به یو قسم تا سره دا مزدوران مدد وکړي څومره خلکو له روزګار ورکړو څومره لیبر کالونه دي سند بلوچستان دا خواست کوو چې دا پیسې د بورډ ته راکړي د سکولونو ته راشي او موږ له راکړي اوس د اورنګشیر روډ ته خواست کوم چې راشي د خپلو خیالات فینیشنګ کټر سیکشن کې ایز ا ورکر ما 15 کاله سروس کړی دی دلته لالا ووې چې ډسچارج موږ نه منو زه وایم چې منو یې خو موږ بای فورس ډسچارج شوي یو موږ په زور باندې ډسچارج شوي یو خو چې کله موږ ډسچارج شوي د هغې یا څنګه چل یا زمونږ لوی فیډریشن دی او د پاکستان په سطح باندې دی چې هغوی د موجوده حکومت سره د تېر شوي حکومتونو سره هغوی ناست دي او اوس هم ناست دي او دا خبرې کوي چې بهی موږ د مزدورو پیسه چې کومه ده دا باندې تاسو د دې مزدورانو د پنشن او د دې د مسلو موږ دا غواړو چې زموږ بچي هغوی د حالي پاکستان ځکه چې موږ غریبانانو مسکینانو خانیانو خاني د جایداد خاوند دي خو موږ موجوده حکومت هغوی پنسن وګورئ هغوی پنسون څومره دي 40,000 25,000 60,000 دا د هغوی پنسن دی موږ دې شي ته ما ده څومره راغلي